نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله العظيم. سورة آل عمران دریم پارا یو اتیایم نمبر آیت دی رکو د مخی رکو سره ربط او مناسبت داد چې په مخی رکو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اثبات د رسالت ذکر شو. په دې رکو کې هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اثبات د رسالت ذکر کی. الله رب العالمین درې وعدې د انسانانو نه اخیستې یو وعده په عالم ارواح کې د تمام انسانانو نه الله پاک اخیستې ده الست بربکم قالوا بلا. دا هغه ذکر دی په دغه الفاظ سره. دویم وعده الله پاک د اهل کتاب نه اخیستې وه وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. او دریم وعده الله پاک د پیغمبرانو نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې اخیستې وه چې د هغې ذکر په دې آیاتونو کې دی. الله رب العالمین د ټولو پیغمبرانو نه وعده اخیستې وه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق که چېرې ستاسو په دور کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی تاسو به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نصرت او تایید کوئ. ټولو پیغمبرانو وی چې بالکل که زمونږ په دور کې راغی موږ به خامخا تصدیق کوو او د هغه امداد وکړو. نو د دغه درېیمې وعدې چې د پیغمبرانو نه د نبی علیہ السلام متعلق الله پاک اخیستې ده د هغې ذکر په دې آیاتونو کې دی. دا فضیلت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم امام الانبیاء دی. د ټولو پیغمبرانو تصدیق د نبی علیہ الصلوۃ والسلام متعلق په دې ځای کې ذکر دی. بیا الله جل شانه فرمایي چې د دین اسلام نه علاوه بل دین چا ورک نو دا چرته هم مقبول نشي. یو پیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته يهوديان عیسایان راغلل. دواړو جماعتونو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دعوه وکړه چې موږ د ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام په دین او په ملت یو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې تاسو دواړه جماعت دروغ وایي. ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام په ملت باندې نه يهوديان دي نه عیسایان دي ځکه ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام په دین اسلام په عقیده توحید. تاسو يهوديان عزير علیہ السلام د الله زوی ګڼئ عیسایان عیسی علیہ السلام د الله زوی ګڼئ حالانکه د ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام په ملت کې دا خبره ناروا ده. او په دې ځکه تاسو دروغجن یې. کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اهل کتاب ته دا خبر وکړ دواړه جماعتونه د اهل کتاب د يهود او د نصارو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ناراض شول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی پاک د آیت نازل کو افغیر دین الله یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وكرها والیه یرجعون.
آیا غیر د دین د الله پاک نه دا خلق لټي حال دادي چې د الله رب العالمین تابعدار تمام مخلوقات دي باز په خوشاله باندې او باز په مجبوره د الله پاک تابع دي بل د دین اسلام د الله رب العالمین د طرف نه حکم دي چې دین اسلام دا تاسو اومني او دې تغاړه کې یو پیر يهوديانو مسلمانانو ته د قران کریم تفسیر په د تورات تفسیر په عربی ژبه کې کول الله پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته آیات نازل کړل چې دې توایا چې موږ هغه کتاب باندې چې الله نازل کړی دی ځکه په تورات کې خو يهوديانو د ځان نه تحریف کړو نو مسلمانانو ته خدا بیا معلومه نه و چې دې کې کم زیاده تحریف دی او کم زیاده تحریف نه دی بل تورات په عبرانی ژبه کې او دی يهوديان تشریح په عربی کې کولا دا نه معلومه دا چې دا تورات کې شته او کې نشته الله پاک آیت نازل کړ دې ته وایي چې کوم الله نازل کړی دی موږ هغه منو او کوم د ځان نه تاسو لیکلي دی پکې تحریف وکړي دي موږ هغه ځای نه منو لکه په تورات کې دی يهوديان د نبی عليه السلام صفاتونه بدل کړي نو تورات خو د عبرانی ژبه کتاب او صحابه خو په عربی پیدل ناغي ته بیا دا نه معلومه ده چې دې کې دې د ځان نه کوم لیکلي او کوم الله نازل کړی الله پاک داسې طریقې سره آیت نازل کو چې کوم الله نازل کړی دا هغه موږ منو چې دې د ځان نه لیکلي دا غي تصدیق پکې را نغي او کوم چې الله نازل کړی دا غي تکذیب را نغي دا د دین اسلام د مسلمانانو اجتماعي او اتفاقی عقیده دا پکار اوسم کتا د تورات په تحقیق دي نو ته دا غي تصدیق هم مکوا تکذیب هم مکوا ځکه تورات ټول پټول هغه شان نه دی پاتې څنګه چې الله نازل کړو او ټول پټول هغه شان غلط هم نه دی چې څنګه الله نازل کړو ټول غلط هم نه دی سبب کې ټیک هم شته او څه خبره پکې غلط هم شته ځان نه لیکل نو کته وته غلط وي نو دا الله د خبره تکذیب دام غلط ناروا او کته ټول ټیک وي نو باغې کې خودي د ځان نم لیکل کړی حالانکه غلط دي لکه د نبی عليه السلام صفاتونه بدل کړی دي نو ته باغې ټیک نشوي او کوم چې پکې سمې خبرې دي نو تاغي ته غلط نشي ویلې نو ته ودا سي وې چې الله کوم نازل کړی دي مونږ یې منو او چې دې پکې د ځان نسل لیکل دي مونږ هغه نه منو نه خو یقیني ټیک خبره ده بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم يهوديان یو جماعت را پاغي کې او سړیو حارث ابن سوید دعوت اسلام قبول او لږ وخت بعد بیا کافر شو دین اسلام پرې خو الله پاک آیت نازل کو چې دا څه خلکو ته الله څنګه هدایت کی چې اول ایمان وروړي او بیا د دنیا د لالچ په بنا باندې خپل دین پرېږدي د دې دین بچرته قبول نشي ځکه یو سړی په کفر دی هغه ته هدایت معلوم نه دی اسلام تراغه هدایت معلوم شو نو بیا یې ولې پرېږدي دا خو دې مرتد شو او د مرتد لپاره سزا جهنم او د الله رب العالمین د فرشتو او د ټول انسانانو د طرف نه پدی باندې لعنت دي البته دا دي چې دې توبه وباسي د خپل اعمال اصلاح وکي الله جل شانه به دې توبه قبول کړي او بل کافران دي خصوصا يهوديان دي يهوديانو په موسی عليه السلام باندې ایمان عیسی علیہ السلام چراغي داغه انکار وکړو نو دی کافر شو بیا چې کله نبی علیہ السلام راغی داغه انکار وکړو نو دی په کفر کې زیات شو او چې دی توبه ونه وستلا د دې گمراهي همیشه پاتې شو د جهنم مستحقین جوړ البته دا که توبه او وستلا د دې توبه قبول شي ایمان به قبول شي او بیا د قیامت د ورځې سختی ذکر کیږي ک کافران ټول دنیا را جمع کی الله رب العالمین ته وړاندې کی چې منګه دا تاسو ته فدیه کې درکو او موږ د جهنم د عذاب نه بچ گئی الله پاک بدی د جهنم د عذاب نه خلاص نکي الله جل شانه فرمایي وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ او یاد دا وخت واخستر الله پاک وعده د پیغمبرانو نه لما آتیتکم خامخا آتیتکم من کتاب ما خامخا درکړی تاسو ته کتاب و حکمت او پوها ثم جاءکم رسول بیا چې راشي تاسو ته پیغمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم کراشي تاسو ته
مصدق تصدیق کی لما دا کتابن معکم چه تاس سردی لتؤمنن به خامخابت تاس تصدیق کوئی داغ پاغ باندی با ایمان روڑی ولتنصرنه او خامخاب داغ امداد کوئی تاسو قالا اقررتم اللہ پاک تبوسو کائے تاس اقرارو کدر دی خبری واخستم علی ذالکم اسری او تاسو واقستل پدی اخبر خبر باندی اسری وعد زما سرا قالوی دی طول پیغمبران اقررنا منگے اقرارو کو قال اللہ پاک کو فرمائل فاشہدو پس تاسو گواہ اسی گئی وانا معکم من الشاہدین او زیم ساس سرا دا گواہی ورکون کنا فمن تولا بعد ذالکا پس چاچی عراض کو پس دوادیو دا گواہینا فاولائکم الفاسقون دا کسان دینا فرمان دی افغیر دین اللہ یبغونا غیر دا اللہ پاک نلٹوی دا کافران دا یہودیان ولہو اسلما او دا اللہ پاک تابدار دی منغا تمام مخلوقات فی السماواتی چی پاسمانونو کی دی والارد و پزمک کی دی توعن پخشال سرا وکرہنو پمجبور سرا و الیہ یرجعون دی اللہ پاک تر طول خلق واپسی دا قلتو فرمائے پیغمبر علیہ السلام آمنا باللہ ان ایمان روڑے پا اللہ پاک باندی وما پاک کتابن باندی پاک کتاب باندی انزل علینا جنازل شوید منتا وما پاک کتابن باندی انزل علی ابراہیم جنازل شوید ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام او قولات تقوی باندی وما اوتی موسیٰ پاک کتابن چمر کلیشی موسیٰ علیہ السلام تا او عیسیٰ علیہ السلام تا والنبیون من ربیم و پیغمبران تدبید رب طرفنا لا نفرق بین احد منهم منگے سورپنا کو پما بین دیو دی پیغمبرانو کی کہ بعض پیغمبران منو بعض نمنو ونحن له مسلمون و خاصد اللہ تابداری ومن يبتغي غير الاسلام دينا او هر غصوب جوا الټوي سوا د اسلام نه بل دین فلن يقبل منه بس اس کله بدن دا قبول نشي هو في الاخره من الخاسرين او د اخرت کې د تاوانيانو نوي كيف يهدي الله قوما كفروا څنګه الله پاک ہدایت کې قوم ته چې کافران شي بعد ایمان پس ایمان د دې او شهیدو دی گواہی ورکړي وي ان الرسول حق چې دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رښتونه دي وجاءهم البينات او راغلي دي تواضح دلائل د الله د وحدانیت لیکن دي بیا کافر شي والله لا يهدي القوم الظالمين او الله پاک ہدایت کوي قوم ته چې ظالمان دي اولئک جزاؤهم دا کسان چې بدر دوی د پاره ان علیهم لعنت الله چې بشک په دې باندې بلعنت الله پاک والملائکه او د فرشتو بوي والناس او د ټول خلق بوي اجمعين د ټول والناس او د خلق اجمعين د ټول بوي خالدین فیها دیب پدی لعنت کیا ہمیشہ د پاروی لا یخفف عنهم العذاب سبق بنکلی شید دین عذاب داخرت ولا هم ينظرون نبدی تمہلت برکلی شید الا الذین تابوا مگر کسان جغی توبہ واسی د کفر ایمان نوڑی من بعد ذلك فزد كفرنا واصلحوا دخل زان اصلاح کی فإن الله غفور رحیم پس بشک اللہ پاک بخون کی مہربان ان الذين كفروا بشکا کسان چغی کافران شو کافران دی بعد ایمان پس ایمان ندوی ثم ازدادوا كفرا بیا دی زیاد شو بخل کفر کی لن تقبل توبتهم اس کلبا دی توبہ قبول نشی اولئک هم الضالون دا کسان چی دی گمراہ دی ان الذين كفروا بشکا کسان چی کافران دی وما تو دی مرشو وهم کفار نو حالدار چی دی کافران فلن يقبل من احدهم پس اس کلب قبول نشید یو کس دوینا ملء الارض ذابا مقدار تک اسم کی دسرو زرو ولو ابتدا بھی اگر چی دی فدیہ ورکی پدی باندې ځان د عذاب نه خلاص ول غواړي اولئک لهم عذاب الیم دا کسان چې ودی د پر عذاب دردناک وما لهم من ناصرین او نبی د دې د پر هیڅ مددگار واقعا